بسم الله الرحمن الرحیم. زما پاکستانیانو ورونو پرون په پېښور کې افسوسناک واقعه وشوه، د دماکې ده، او زه په دې باندې یو څو خبرې کول غواړم. مسله ده چې زموږ په دې ټي وي باندې یو انکره ناسته ده، غریده فاروقي، هغې په 9 بجې ټویټ کړی دی او چې په کې پي کې کې به افسوسناک واقعات کی. نو زمونږ خپل اسټیبلیشمنټ ته، زمونږ خپل فوج ته، زمونږ هغو ته دا دغه دی، باید زمونږ نور ادارې چې کومې دي هغې ته دا فیل دی چې باید دا چې کومه انکره ده باید دا دننه کوي، زر ته زر دې انویسټیګیشن تپوس وکړي چې دې ته دا حل چا ویلی دی او دې ته څنګه پته لګېدلی ده. دې خو دا پته لګي چې دا پکې انوال ده، دې انکراون د یاره دو ته پته لګي یا دو ته پیسې کېږي، دې ته بهر ایجنټان دو ته دغه کوي، دا پیسې ټرانسفر کوي. نو زمونږ بیا د خپل فوج او د خپل دغه عجیبوي په ټویټر باندې، سوشل میډیا باندې تاسو وګورئ د غریده فاروقي په 9 بجې ټویټ شوی دی د هغې د خپل ویریفاید اکاونټ نه، نو چې د هغې د انویسټیګیشن وشي او دا دې زر تر زره دننه کوي جیل ته. دا به دا نه چلېږي دا شی، دا چې کوم دغه دی چې یو ښځې ته انکرې ته دا پته چې په 9 بجې به دماکه کېږي او په 9 بجې ده ته دا پته لګي ټویټ وکړي چې دماکه به کېږي په نن په کې پي کې کې. نو ولې دې سره غیب علم دی یا سره ولې سره دته نور څه آسماني دغه راځي، خو دغه د پیسو لینډین نه چا به ولې پیسې ورکړي ځکه به دې ته به پته یې ځکه. نو زما بیا خپل فوج ته، خپل ایجنسیانو ته چې باید زر تر زره دا ښځه دا کومه انکره چې ده دا دې اریسټ کړل شي او د دې د پوره انویسټیګیشن ورکړی شي چې د دې معلومات ورشي دې ته را خبر ته کم ځای راغلی و. که ده سره چې ده ته را صحیح په 9 بجې دا ټویټ کړی نو دې سره به دا خبره مې چې دا دماکه ده کوم طرفه شوې ده دا چا کړې ده. والسلام.